السلام علیکم. زه تاسو ته خپل د کلاس 10 په نوې ویډیو کې ویلکم یم او نن زموږ چې کوم د کلاس 10 ټاپک دی هغه د اباوټ equilibrium constant importance یا اپلیکیشن اف equilibrium constant. د دې نه مخکې چې دی چونکې مونږ د equilibrium constant پېژندلی دی چې equilibrium constant چې دی هغه څه ته ویلی شي، equilibrium constant چې دی هغه څه شی دی. نو که انکیس چا نه کتلی نو لږ ډېر تاسو ته زه ریکالینګ در کوم. equilibrium constant مطلب څه دی؟ کله چې مونږ یو ریاکشن کې چې کوم equilibrium اسټیبلیش شي هغه په نیومریکل ویلیو کې وایو. سمپل ډیفینیشن دا دی. خو میتھمیټیکلی چې دی دا به څنګه مونږ معلومو؟ د یو ریورسبل ریاکشن کې پراډکټ سایډ باندې چې څونه کیمیکلز دي هغه به یو بل سره ملټیپلای کړو، په سکویر بیکټس کې به ولیکو او بیا به ډیوایډ کړو په ریاکټنټ سایډ باندې چې زموږ سره څونه ریاکټنټس دي په هغې باندې به ډیوایډ کړو. نو دې ته موږ equilibrium constant وایو. یعنې ډیفینیشن یې دا دی چې equilibrium constant چې دا یو ریشو ده د پراډکټ of the product concentration to the product of the reactant concentration. خاجي اوس د دې کیس موږ ته څه اهمیت راتلی شي، موږ د دې نه څه فایده اخیستی شو، د دې اپلیکیشن څه دي، نو موږ هغه په باره کې نن چې دی هغه وایو. په دې باندې پیپر کې چې دی کوېشن بار بار راځي، داسې هم راتلی شي چې تاسو ته ووایي چې تاسو ایکسپلین د امپورټنس اف کیسي یا وټ آر د اپلیکیشن اف کیسي څنګه چې کوېشن دی. خو د دې کې دنده کوم چې امپورټنس دي هغه په درې حصو کې تقسیم شي. دا یو حصه کې هم راتلی شي. راځئ چې سټارټ وکړو خپل ټاپک شروع. ښه ټول نه اول چې دی موږ کوېشن نمبر 7 دی. په دې باندې راځي چې what is the importance of equilibrium constant. د equilibrium constant importance څه دی، اهمیت د دې څه دی. حاجي بل دی وایي what are the applications of equilibrium constant. دواړه یو خبره ده، دواړه یو مقصد دی، صرف کوېشن یې بدل دی. حاجي انسر چې دی هغه موږ سټارټلو. انسر دی importance د importance applications of equilibrium constant. مطلب د دې امپورټنس یا د دې اپلیکیشنز. حاجي the value of equilibrium constant is specific. د equilibrium constant دا ویلیو چې دا یو سپیسیفیک ده او remain حاجي دا value of equilibrium constant specific ده and remain constant at a particular temperature. مطلب د خبرې سره چې د کیس ویلیو په ټمپریچر باندې ډیپینډ کوي. که چېرته تا یو ریورسبل ریاکشن دپاره کیس راویسته په 25 ډګري سي، بیا دې ولا په 30 ډګري سي، بیا دې ولا په 40 ډګري سي، بیا دې په 50 ډګري سي، نو کیس به د هر ریاکشن بدله دغه یو سیم ریاکشن په ډیفرنٹ ټمپریچر به بدل راځي. دې مقصد دا دی. equilibrium constant can be used to predict. اوس د دې اهمیت څه دی، د دې اپلیکیشن څه دي، موږ څه فایدې اخیستی شو، د بینیفټس څه دي، ایډوانټیجز څه دي. نو د ټول نه اولنی بینیفټ دا دی چې دی موږ ته اټ ټیلز اس اباوټ د ډایرکشن اف ا کیمیکل ریاکشن. مطلب د خبرې دا دی چې د دې نه مونږ دا اندازه لګولی شو چې زما ریورسبل ریاکشن چې دی په دې کې اوس فارورډ ریاکشن روان دی که ریورسبل ریاکشن روان دی، مونږ دا خبرې چې دی معلومولی شو. د دې نه علاوه مونږ د دې نه دا هم اندازه لګولی شو چې د ایکسټنټ اف کیمیکل ریاکشن چې زما سره ریورسبل ریاکشن کیږي په فارورډ ډایرکشن کې دی او که په ریورس ډایرکشن کې دی، زما سره په دې ټایم کې ریاکټنټ مقدار ډېر دی که د پروډکټ مقدار ډېر دی، که د کنسنټریشن څنګه دی، نو موږ دا معلومولی شو. د ایکسټنټ مطلب څه دی، د ریاکټنټ یا د پروډکټ هغه مقدار معلومولی. بل دریم نمبر خبره موږ چې دې نه معلومولی شو چې هغه د افیکټ اف چینج ان کنډیشن اپان ا کیمیکل ریاکشن ان ایکویلیبریم سټیټ. مطلب لکه کیسي مونږ له پاسه خبره وکړه چې کیسي چې دا د هر یو ریاکشن سپیسیفیک، بیا په یو ریاکشن کې د ټمپریچر سپیسیفیک. نو آیا مونږ داسې نور څه فیکټر شته چې هغه مونږ بدل را بدل کړو هغه مله کیسي متاثره کړي؟ نو هغه خبرې هم موږ په دې کې باقاعده ایکسپلین کوو. ښه جي اوس د دې یو ایکسپلینیشن کوو مونږ. اولنی زموږ سره چې کوم دی هغه دی پریډکشن اف ډایرکشن اف ریاکشن. څنګه به معلومه کړه؟ ښه جي وایي the direction of reaction can be predicted by comparing the value of reaction quotient with that of Kc. مطلب خبرې مقصد دا دی چې زه یو ریاکشن ډایرکشن معلوموم، په ریورسبل ریاکشن خبره کوم، د هغې ډایرکشن معلوموم، زه به څه کوم، زه به دا کیسي ویلیو چې دا به د کیو سی سره کمپیر کوم. اوس کیسي څه شی دی او کیو سی څه شی دی؟ راځئ چې دواړه وګورو چې دا کیسي څه ته وایي او کیو سی. نو الریډي خو اټومیټیکلی موږ ته کیسي پته ده چې دا ایکویلیبریم کانسټنټ دی په ایکویلیبریم ټایم کې دی، خو دا کیسي چې دی دا
د دې مقصد لږ زه به وایم چې د لږ بروډر دی. بروډر مطلب دا دی چې دا بیفور ایکولیبرم هم دی او ایټ د ټایم اف ایکولیبرم هم چې کوم زموږ سره د کیسی ویلو راځي د اصل کیو سی هغې ته وایي. کیسی کیو سی کې څه فرق نشته، خو مین فرق سره چې کیسی جسټ ایټ ایکولیبرم ټایم موږ معلومو او کیو سی چې دی هغه د ایکولیبرم ټایم کې هم او د ایکولیبرم ټایم نه مخکې هم ماته ټول انفارمیشن د ریورسبل ریاکشن راکوي. نو زه به د کیو سی چې کوم معلوم کړم هغه به زه د کیسی سره کمپیر کړم، بیا به د هغې نه پریډکشنز راځي. هغه پریډکشن څه دي الله دې درې خبرې به ایکسپلین کوو، د هغې نه زه به ډیسایډ کوم چې زما ریاکشن چې دی هغه په کوم ډایرکشن کې روان دی. خو د هغې نه مخکې کیو سی لږ ډیفاین کړو. کیو سی سره it is the ratio of the initial molar concentration of product to the initial molar concentration of the reactant. اقا سیم سیز دی څنګه چې د کیو سی دپاره کیسی دپاره موږ اخیستو. کیو سی ما هغه شی دی، خو دلته پکې یو ټکی ځای یعنې انیشیل کنسنټریشن of product divided by initial concentration of reactant. مطلب لکه انیشیلی چې څونه کنسنټریشن دی د ریاکټنټ یا د پروډکټ هغه به په دې کې ویلیو کې پټ کوو او په کیسی کې موږ څه کوو چې کله ریاکشن چې دی هغه ایکولیبرم ته ورسي په هغه ټایم کې چې هغه انیشیل کنسنټریشن نه هغه ایکولیبرم کنسنټریشن مطلب یې دا شو. نو کیسی به هغه ویلو وي. نو دا کیسی سپوز یو ریاکشن دی هغه کمپلیټ کېږي په 10 منټ کې کمپلیټ کېږي، خو ریورسبل ریاکشن نه، خو لکه هغې کې ایکولیبرم چې دی په 10 منټ کې راځي. نو په دغه ټایم کې چې زه د کنسنټریشن اف پروډکټ په کنسنټریشن اف ریاکټنټ ډیوایډ کړم دا کیسی شوه. خو که د دې 10 منټ مخکې 2 منټ کې په 3 منټ کې په 4 منټ کې په 6 منټ کې ایون په 10 منټ کې هم زه کنسنټریشن زی راولم د پروډکټ او د ریاکټنټ ډیوایډ کوم، زما سره څه ویلو راشي هغه ویلو به په چونکې د ایکولیبرم په ټایم کې نه د هغې نه مخکې ده یا د ایکولیبرم په ټایم کې ده نو هغه کیو سی ورته موږ ویلی شو. دغه کیو سی به بیا موږ کمپیر کوو. چې کله کمپیر کوو کمپیرینګ نه زما سره درې خبرې راتلی شي. نمبر 1 اوس که زما سره د کیو سی ویلو چې د هغه سمالي د کیسی نه څه مطلب شو؟ نو if the value of QC is less than KC small د کیسی نه څه مطلب؟ then the reaction will proceed in forward direction. نو د دې مطلب دا شو چې ریاکشن ستا فارورډ روان دی. چې QC small وا د کیسی نه سوا QC small وا د کیسی دا دې مطلب ستا ریاکشن فارورډ ډایرکشن کې روان دی، یعنی ایکولیبرم لا د اسټابلیش شوی. ها نمبر 2.7 if QC is greater than KC که QC ستا اوس د کیسی نه غټه بیا بسې چلی خلی اوس ان کیس QC is greater than KC مطلب QC غټه شوه د کیسی نه، نو د ریاکشن ویل گو in which direction? in reverse direction. ریاکشن به چې د ابه زم په کوم ډایرکشن کې رواني ابه زموږ په ریورس ډایرکشن کې چې دی رواني. نو مطلب څه شو؟ د اولنی خبره کې مونږ وی چې ریاکشن په فارورډ کې روان دی، یعنی ریاکشن کنورټ کیږي پروډکټ مطلب دا شو. نو پته ولګی دا کنه چې زما ریاکشن کوم ډایرکشن کوم طرف ته دی، یعنی فارورډ ریاکشن دی. او بل QC greater than KC یعنی ریاکشن چې بیکورډ روان دی، اټس مین چې پروډکټ سره کنورټ کیږي ریاکټنټ ته، دا ریورس ډایرکشن روان دی په ریورسبل ریاکشن کې. ها اوس کې ان کیس ما کم QC چې معلومه کاغه چې د KC برابر دی، KC یو ویلو سپوز 4 ویلو ده 4 ویلو د KC د ریاکشن لپاره او بس تا QC ما کړه هغه 4 رااله او KC 4 رااله، نو دې مطلب دا شو چې QC is equal to KC کنه. نو مطلب یې سره چې ایکولی د ریاکشن از ات ایکولیبرم کې دی، یعنی ریټ اف forward reaction is equal to the rate of reverse reaction. یعنی forward reaction ریټ چې دی هغه د ریورس ریاکشن ریټ سره هغه بالکل برابر دی. نو اکثر خو زموږ سره په دې یو دغه باندې کوېشن راشي چې تاسو د ډایرکشن اف ریاکشن چې دی هغه په کیسی نه معلوم کړئ، یا داسې راشي چې هاو کین وی فایند ډایرکشن اف ریاکشن فرام کیسی. اکثر دا یو یې سره ولي، خو کله نا کله چې دی ټول کمباین کوېشن هم رالي. دغه شان اوس راځو مونږ دویمې حصې ته. دویمې حصه چې کوم زموږ سره ده هغه د ایکسټنټ اف کیسی. اوس راځو پوینټ نمبر 2 ته، مطلب ایکسټنټ اف کیسی مونږ وایو. نو ایکسټنټ اف کیسی چې مونږ معلومو دا به څنګه معلومو؟ ایکسټنټ اف کیسی به مونږ ته بیا څنګه انفارمیشن راکوي؟ د دې لپاره ایکسپلینیشن دغه کې دی. د ویلیو اف کیسی ټیلز اس اباوټ د ایکسټنټ اف ریاکشن. د کیسی ویلیو مونږ ته وایي د ریاکشن د ایکسټنټ په باره کې. ایکسټنټ مین لکه ماته دا وایي چې پروډکټ سره ډېر دي که ریاکټنټ سره ډېر دي. فرام ویچ the quantities of reactant or product can also be predicted. نو چې کله ماته د کیسی د ویلیو نه انفارمیشن راشي زه به دا معلومولی شم چې زما ریاکټنټ ډېر دي که پروډکټ ډېر دي. د دې لپاره هم چې د 3 پاسبلیټیز دي 3 پریډکشنز دي څنګه چې په ډایرکشن کې دا شانتي اولنې پریډکشن چې هغه سره هغه سوی وایي KC is very very small. چې ستا KC small
if Kc is very small kasta Kc value ډیر small مړ پوینټونه کراله 10 raised to power minus 27 10 raised to power minus 30 کراله بیا بسچری then the forward reaction will not occur to an appreciable extent دینه دا پته لګی ستا پروډکټ نه دی جوړ شوی forward reaction دی نه دی شوی and the reverse reaction from right to left چې کوم ورته شي will go nearly to completion او په دغه ټایم کې استاد ریاکټنټ نه دی کنورټ مطلب ستا کیس سمال ده مطلب دا ستا فارورډ ریاکشن چې هغه نه دی د کیږي مطلب په دې ټایم کې ستا ریورس ریاکشن روان دی ځکه چې ریورسبل ریاکشن یو خو به کې روان نه کړم thus we have large amount of reactant as compared to product دې دا زول کې دا چې زما سره پروډکټ ډیر دی سړي دی پروډکټ ډیر دی او هغه کنورټ کیږي ریاکټنټ ډیر وي په لا ما سیکشن کې نو دا هغه ریاکشن پکې د دې د اندازه ولګي دا خاجي موږ یو ایگزامپل را کړل او وای Kc value for the following reaction زما سره یو ریاکشن دا Kc value دا ما تاسو ته 10 to the power minus 30 ډیر small value او په روم ټمپریچر 25 ډیګري سي دا چېرې پر دې ریاکشن لپاره دا کوم ریاکشن چې ورکړی دی لپاره ها with the equilibrium mixture of above reaction will contain large amount of N2 NO2 and trace amount of NO اوس چون کې زما سره چې دی دلته کې چې دی د Kc value ډېر سمال ده د دې مطلب دا دی چې N2 چې دی پروډکټ طرف ته نه ځي او NO چې دی نو هغه را روان دی او هغه پروډکټ جوړوي مطلب ریورس روان دی نستا ریاکټنټ چې دی هغه ډېریږي او پروډکټ چې دی هغه څه هغه دی کم دی ښه دی اوس راځو موږ بل پوینټ زما سره پوینټ نمبر 2 وایي چې if the Kc value is very large چې د Kc value صحیح ډېر زیاته غټي Kc value صحیح ډېر زیاته غټي اوس بل پوینټ دی Kc value is very large Kc value غټه ډېر زیاته بلکې وړو 10 raised to power minus 30 0.00000 سو پوینټونو په منځ کې راغلي ها نو اسمال و په دغه ټایم کې چې کله Kc value سمالي تاسو سره پروډکټ پراتري فارورډ نه موف کوي یعنی ستا ریاکټنټ پراتري فارورډ نه موف کوي یعنی د دین د پته لګي ستا پروډکټ چې روان دی او ریورس ریاکشن دی نه کیږي وکوس Kc value غټه نو سم کیږي if Kc value is very large که Kc value ډېر غټه ده سره ډېر زیاته غټه ده نو the reverse reaction will not occur to an appreciable extent مطلب اوس په ټایم کې ستا Kc غټه ده نو ستا ریورس ریاکشن چې دی هغه په اپریشیبل ایکسټنټ باندې کېږي لکه ډېر ښه نه دی روان ان د فارورډ ریاکشن کوم چې د لیفټ نه رایټ ته کېږي څه کېږي کوم چې د لیفټ نه رایټ ته کېږي ویل گو نیرلی ټو کمپلیشن نو ستا فارورډ ریاکشن چې دی کمپلیشن طرف ته روان دی دس وی هیو لارج اماونټ اف پروډکټ زموږ سره څه ډېر دي زموږ سره چې دی پروډکټ ډېر دي ایز کمپیر ټو ریاکټنټ مطلب د ریاکټنټ په مقصد باندې موږ ته ریاکټنټ چې دي لکه ایز بیا لږ ایکسپلین کومه thus we have large amount of product نو زموږ سره پروډکټ ډېر دي ایز کمپیر ټو ریاکټنټ په مقدار په مقابله کې خبرې مقصد سره ګور مقصد دا ده چې کله Kc value سمالي د سمال Kc نه مطلب دا شو چې ستا ریاکټنټ چې دی فارورډ نه ځي ستا ریورسیبل ریاکشن شاید چې شوی دی او ریاکټنټ یې جوړ کړی دی او هغه ریاکټنټ مخکې نه ځي او چې د Kc value ستا غټی د دې مطلب دا دی چې ستا سره پروډکټ ډېر دی په مقابله سره د ریاکټنټ دا په دې کې د کی پوینټس دي دا لږ یاد وساتئ دا به خپله سم شي ښه جي اوس راځو فار ایگزامپل دا یو ریاکشن یې راکړی 2Cl دی هغې نه چې Cl2 مالیکول جوړېږي 2 کلورین مالیکول دی د هغې نه څه جوړېږي د هغې نه 2 کلورین اټمونه دي د هغې نه لکه دا 2 اټمونه د کلورین ګیس د نه کلورین مالیکول چې دی جوړېږي د دې ویلو که تاسو وګورئ ډېره زیاته غټه دی 10 raised to power 38 مین چې په ډېر په لکونو کوړاو کې ده د دې څه مقصد شو The equilibrium mixture of above reaction will consist of almost entirely of chlorine molecule مطلب دې ریاکشن کې چې د مکمل طور کلورین مالیکول به موجود یعنی پروډکټ به ستا ډېر ځکه ستا Kc غټه ده غټه Kc مینس ستا پروډکټ ډېر وړوکې Kc مینس ستا ریاکټنټ ډېر د کلورین ایټم ویل بی ان نیګلیجبل اماونټ او په لږ اماونټ کې نو زه خپل یو پریډکشن دی نه کومه چې کله هم داسې قسمه Kc value ډېره غټه راشي که نه نو زه دا پریډکټ کولی شم چې دا ریاکشن چې د ریورسیبل نه دی اوس که موږ د کلورین ګیس مالیکول جوړېدل وګورو دا خو ریورسیبل نه دی خو موږ په ریورسیبل کې اخیستی دی د دې غټې ویلو نه هم ته اندازه لګېدی شي چې ریاکشن ستا چې کله پروډکټ جوړی مخکې نه ځي مطلب دا هم زه اندازه لګولی شم چې دا ریورسیبل دی او دا ریورسیبل نه دی ښه جي اوس راځم درېیمې پوینټ ته درېیمې پوینټ څه وایي تل نمبر پوینټ ماته وایي
چې the KC value is neither very small and nor very large. مین درمیانه د moderate نه ډیره غټه ده نه ډیره وړه ده. KC value ستانه ډیره غټه ده but this is the 10⁻⁴38 this هم د 10⁻⁴ -38 مطلب ماینس 0.2 کې ده خو بلکې یو moderate فارم یو درمیانه ویلو دی درمیانه د درمیانه زیاتره مونږ 1 سپوز کوو مونږ د 1 خواوشا سپوز کوو. ښه اوس if KC value is neither very large چې د KC value نه ډیره غټه neither very small نه ډیر زیاته وړي څه مطلب شو دی neither the forward nor the reverse reaction goes to completion. نو مطلب دا شو چې نه forward reaction completion ته روان دی او نه reverse reaction completion ته روان دی. او لنګ هم دا اندازه لګي چې ستا بس چرته کې reactant ډیر د reaction نه کوي او په چې کله ډېر غټه موږ ته پته لګېږي چې پروډکټ جوړ شوي دي مطلب ستا فارورډ ریاکشن کېدو ریورس نه کېدو یعنې د سیم اندازه لګېده چې ریاکشن ریورسبل دی. اوس په دې ټایم کې نه ډېره غټه ده نه ډېره وړه ده اټس مین چې فارورډ ریاکشن ښه روان دی کمپلیشن طرف ته ځي کمپلیټ کېږي نه خو نیرلی کمپلیټ کېږي او ریورس مطلب دواړه چې په یو شان ریټ روان دي نو دس بوت ریاکټنټ نو دې وجه دواړه ریاکټنټ او پروډکټ چې دی موجود دي ان د ویری لارج نار اسمال خواوشا اماونټ لکه څونه ریاکټر مقدار راغستې دي څونه دي پروډکټ جوړ شي هغه خواوشا چې نږدې پراته. لکه اوس فار ایگزامپل یو ریاکشن مال راکوي وایي نایټروجن ټیټرا اکساید چې کله نایټروجن ډای اکساید فارمیشن کوي نو د دې ویلیو چې د KC 0.3 ما تاسو ته ویلو چې موږ د KC ویلیو موډریټ سره خو 1 خواوشا 2 3 4 0 پوینټ سمثینګ د خواوشا غستې شو دا موډریټ حسابي د دې مقصد سره دینه دا پته لګي ریاکشن چې دا یو ګډ ریورسبل ریاکشن بل پدې کې اکولیبرم اسټابلیش شوی دی بل پدې کې ستا فارورډ او ریورس ریاکشن په ایکوال ریټ روان بل ستا ریاکټنټ او پروډکټ په کانسټنټ اماونټ باندې دینه موږ دا اندازه لګولی شو. د اباو ریاکشن ول کانټین بوت N24 مبکې N24 مبکې NO2 په موډریټ اماونټ باندې. وس درېمه فیکټر چې کوم دی درېمه پوینټ چې د KC نه موږ اندازه لګي هغه سره هغه دی وایي د افیکټ اف چینج ان ایکسټرنل کنډیشن. څنګه چې دغه ما مخکې خبره وکړه په اول په سٹارټ کې چې KC د هر ریاکشن د سیم ریاکشن لپاره په ډیفرنٹ ټمپریچر باندې بدل راځي نو دغه شانتي آیا زه ګورم چې نور څه فیکټر شته چې د ټمپریچر او د علاوه یعنی کنسنټریشن پرشر والیوم چې دا KC سره متاثر کیږي یا کیټالیست اډ کېدل کنه نو موږ هغه فیکټرز ګورو د افیکټ اف چینج ان ایکسټرنل کنډیشن هغه زه مختلف په یو ریورسبل ریاکشن باندې کنډیشن بدلوم نو KC متاثر کیږي کنه راځي هغه خبرې ته موږ واضح کولای شو. once a system has attained equilibrium کله چې یو ریاکشن دی یو ریورسبل یو سیستم چې دا په اکولیبریم کې راغی then it is possible نو دا ممکنه ده to change the ratio of product to reactant by changing the external condition. مطلب دا ریورسبل ریاکشن کې اکولیبریم راغی مطلب نشو چې د هولو سولو د ټول مر د پر بده قضا شو بس کته ور سره بهر نه سک ایکسټرنل کنډیشن چینج کې ایکسټرنل کنډیشن چینج کول مطلب سره تور تر چې د ریاکټر یا پروډکټ مقدار کنسنټریشن بدل کې تور تر پرشر چې بدل کې تور ټمپریچر بدل کې سب کېږي زموږ سره وای چینجینګ دیس کنډیشنز چې کله دا کنډیشنز بدل کې کم کنډیشن کنسنټریشن بدل کې پرشر بدل کې ټمپریچر بدل کې جس بسوشي it will disturb the equilibrium this equilibrium چې راغلی شي اب disturb شي. we can deduce the direction in which وای مونږه دا خبره deduce کولای شو دا راوستې شو دا لکه د دې نه دا نتیجه راوستې شو we can deduce the direction in which the equilibrium will shift when one of these changes are مطلب دا دی چې لکه کتا کنسنټریشن د کم طرف ته بدل کو کړه لکه ستا ریاکټنټ طرف ته کنسنټریشن بدل کو اټس مین چې ستا به فارورډ ریاکشن روان شي که پروډکټ د کم کو بدل کو مطلب ستا به ریورس ریاکشن روان شي یعنی تاسو کې اکارډینګ ټو لا اف ماس سیکشن هغه چینج راځي دغه شانتي د موږ سره یو اصول لري ته لیچیټ لیر پرنسپلز ورته وي نو لیچیټ لیر پرنسپل مطابق به بیا چې هغه چینجز راځي یا ریاکشن به فارورډ طرف ته ځي یا به ریورس طرف ته ځي نو this can be done by applying the Churchill principle مطلب دغه چینجز چې کوم راشي دا به د Churchill principle د اصول مطابق به راځي. خدي اوس Churchill principle زمونږ په کورس کې نشته اسې جنرالي وی په Churchill principle دا خبره کوي کنه چې د ضرورت نشته د لوه اسې چې په ټاپک راغلی لګي ایکسپلین په هایر لیول کې په 10 11 فرست ایئر کې چینو یا فرست ایئر سیکنډ په BS لیول باندې هم د هغه لپاره بیا لګ ایکسپلینیشن په ضرورت دی. دا پرنسپل سو this principle states that دا پرنسپل دا بیان کوي دا اصول دا بیان کوي
if a system at equilibrium is disturbed कि यो equilibrium की यो system पे equilibrium की रहता है disturb के by some change मतलब the change मतलब concentration the pressure temperature the change ना the system will shift so as to counteract मतलब the system बजान shift की चीज़ सो की आगा effect या आगा change खिलाफ वो चलेगी मतलब दरे चागा आगा change आगा जुना resist के मतलब ता forward reaction आओ रखा यो reversible reaction बाकी forward reverse reaction तो लगी द फॉरवर्ड रिएक्शन چې د एक्सोथर्मिक دی मतलब د एक्सोथर्मिक मतलब دا چې د په لو ټمپریچر باندې فیوریبل دی او ته لګي دا ټمپریچر مزید لو کو چې ته لو کو چې د فورورډ ریاکشن روان شو دا لیچر له خبره کوي خو که چېرته کې وس چې دا فورورډ ډایریکشن کې एक्सोथर्मिक دی نو د په ریورس ډایریکشن کې خامخا انډوترمیک نو که چېرته کې ته دغه ټایم کې د توس ټمپریچر سیوا دی کو په دغه ریاکشن کې اټس مینز دا ریورسبل ریاکشن به شروع شو دا لیچر وایي کنه چې لکه ته کله په یو سیستم کم چې په اکولیبرم کې دی ته په هغه کې چینج راولې هغه چینج راتلو نه پس به دا سیستم کوشش کوي ځان دوباره اکولیبرم ته راولي یعنی هغه چینج چې د هغه ریزسټنس چې هغه شو کې دي ته سوی دی ته لیچرل پرنسپل ورته ټیک شو کنه دا زمونږ ټاپک چې هغه اباوت اکولیبرم کانسټنټ اپلیکیشنز دا هغې یوزز یا د هغې امپورټنس نو په دې په باره کې کوېشن خامخا راځي دا لږ امپورټنټ دی یوازې دا نه چې په 9 کې د دې باندې کوېشن راځي باقاعده چې په دې باندې کوېشن چې دی نو هغه په اف اس سی لیول باندې هم راتلی شي په بي اس لیول باندې هم راځي او په ام ډي کیټ کې هم په دې باندې کوېشنز راتلی شي حاجي زه اوس راځم لږ ام سی کیوز ته چې په دې باندې ام سی کیوز څنګه راتلی شي ام سی کیوز په دې باندې دا راتلی شي که نه اورلی زما خبره واورئ چې یو ام سی کیوز دا راتلی شي چې تا ته دا خبر وکړي هغه که په میټرک لیول دی او که هغه اف اس سی دی که بي اس دی که د کمیشن ایگزامز دی او که د ام ډي کیټ ایگزام دی پای کې دا راتلی شي تا ته چې KC help us to dash لاندې به تله سیکشن د په پوینټ A B C کې به آپشن درې کړي نو شاید چې تله د ډایرکشن آف ریاکشن هم درکړي ایکسن هم درکړي یا نورې خبرې درکړي نو چې دا درې پوینټونه تا ته یاد وي ته بیا هغه آپشن راخیستی شي یو ام سی کیوز دا دی ها نمبر 2 بل ام سی کیوز ته دا راتلی شي چې د پرډکشن آف ډایرکشن راتلی شي یو ام سی کیوز د ایکسټنډ آف ریاکشن راتلی شي یو ام سی کیوز چې دی هغه د فیکټرز نه راتلی شي کوم چې KC هغه اکولیبرم متاثر کوي په دې پرډکشن آف ډایرکشن کې مطلب د دې پورشن دا د کم قسمه ام سی کیوز راتلی شي په دې کې ګوره تاسو ته پته ده چې موږ دې کې درې خبرې وکړې دې کې موږ څه وکړې درې خبرې وکړې دا چې کوم دی نو دا تا ته راتلی شي تا ته دا ویلی شي چې QC is smaller than KC so dash بیا به اپشن درکړي دلته به بیا وایي چې یاره KC smaller than KC نو څه کېږي آیا فارورډ ریاکشن دی شو کوي ریورس شو کوي بوت شو کوي اکولیبرم شو کوي نو دا خبر به تا ته یادي بیا چې فارورډ شو کوي دغه شانتي د دې نه هم تا ته راتلی شي چې QC چې د KC نه غټه ده QC سره د KC نه غټه ده نو دې ټایم کې تا ته QC when KC is greater than KC so it shows that what option به درکړي چې it shows reverse direction of a reaction it shows forward reaction of a reaction point B بده C بده چې both A and B D بده چې none of these یا E کوم درکولای شي چې equilibrium شو کوي دا خبرې تاسو ته دغه شان د دې نه راتلی شي چې QC د KC برابر so it's mean that it is equilibrium point A B rate of forward and reverse reaction are equal point B point C none of these تب A او B یو هم نه دی یا D درکړی تا ته چېره دغه دا it's mean that QC is greater than KC لکه مختلف اپشن درکولی شو چې تا ته کنسپټ کلیر ته اپشن بیا کلیر کولی شي حاجي اوس د دې نه سره راتلی شي لکه دا KC is very small لکه اوس زما سره دا شو KC is very small د دې نه سره راتلی شي ام سی کیوز حاجي دغه شانتې KC is very large د دې نه ام سی کیوز راتلی شي او دغه شانتې چې کله KC چې هغه موډریټ مطلب د دې خبرې د ام سی کیوز راتلی شي دې کوم درې ام سی کیوز جوړېدلی شي چې KC small so it's mean that dash نو اپشن کې به بیا د خپل اپشن جواب ګوري KC چې ویری نه سمالي نه لارجي نو سره راتلی شي نو هغه ته کنسپټ کلیر شي تا ته به اندازه لګي چې زما اپشن چې دی هغه دا دی ښه جي اوس په دې فیکټرز چې کوم دي دا زما سره د دې فیکټرز نه کم راتلی شي لکه زما سره دا کنډیشنز دي دا په دې کې سره راتلی شي دې کې دا راتلی شي ټول ناول چې KC is dash یعنی ډیپینډ آن dash لاندې تله درکړي کنسنټریشن پرشر ټمپریچر آل اف دیز یاد ساته په کنسنټریشن په پرشر باندې KC نه متاثر کیږي او صرف په ټمپریچر چې کوم په اوله کې دا خبره وکړه نو KC is temperature dependent خو البته equilibrium چې دی equilibrium
ایکولیبریم چې دی هغه په څه باندې متاثر کیږي؟ هغه په ټمپریچر متاثر کیږي، هغه هم په کنسنټریشن باندې متاثر کیږي، هغه په پرشر چینج کېدو، هغه په ټمپریچر چینج کېدو باندې متاثر کیدی شي. ها البته که په هایر لیول کې شي نو دا مونږ د ډیلیچیټ لیر پرنسپل نه دا ام سکیوز راتلی شي چې لکه which type of principle is used to explain equilibrium constant and its phenomena. نو اتوماتیکلی equilibrium constant کې چې کوم اپلیکیشنز مونږ وویل نو د هغې هغه افیکټ چې دي هغه واپس خپل سټیبل حالت ته راوستلو دپاره د چا وضاحت وکړو؟ د ډیلیچیټ چې دی وضاحت وکړو. نو کنسپټ کلیر کول، کنسپټ باندې چې دی نو بیا ځان ذهن کې خبرې ښودل، بیا ام سی کیوز کول اساني. حاجي زه به یو اخر کې یو لږ امپورټنټ خبره درکړم چې زیاتره سټوډنټان زموږ داسې کوي چې هغه خپل لیکچر چې نوټ کړي هغه واوري بیا کتاب نه ګوري، او یا چې دی نو بس په یو طریقه باندې یو څیز زده کړو بس خبره خلاصه. نه، دیټ از ناٹ ا نالج. نالج دا دی چې ته کتاب ریډ کړي، ته ورسره کوم ټاپک چې کې د هغې ام سی کیوز چې دی هغه باقاعده ریډ کړي. د دې نه علاوه د یو ټاپک دپاره چونکې نن سبا د سوشل میډیا او ډیجیټل او ټیکنالوژي دور دی نو چې کم از کم ته په یو ویډیو باندې زه په خپله مختلف ویډیوز ګورم نو د یو ویډیو د بلې ویډیو نه بدلی، بله ویډیو د بلې نه بدلی، خامخا پکې چینج راځي. تقریبا 10-11 سال ما زه د ګورم دا ویډیوز د یوټیوب باندې د دې لیکچر په باره کې د خپل کیمسټري او د نور جنرال په باره کې نو خامخا بدلې پکې. نو کوشش کوئ د بیټر فیوچر دپاره خپل ټایم مه ویسټ کوئ، خپل سټډي چې د هغه په ټایم باندې کوئ، د هر څه سره خپل مونځ اودس قرآن شریف دا ورسره لازمي کوئ، ځکه چې د دې سره به تاسو ته ډېره فایده ملاویږي. ښه جي زمونږ په دې ټاپک کې که چېرې څه کمی بیشي راغلی او څه داسې څه مونږ پکې یو خبره نیمه په خوله یو راغلي ویلي بله سي نو تاسو په کمنټس کې ویلی شئ، ځکه چې دا خو سوشل میډیا ته ځي نو ټول خلک به یې ګوري. نو که چېرې څه غلطي ملتي پکې راغلي نو چې هغه بیا مو کریکټ کړو. خداحافظ، والسلام.